السلام علیکم. عزتمنو یو خواجه سارا په سر باندې اووه کسان یعنې څنګه مړه شول او دې کې دوه زخمیان شول. جاکو خالص دي خو د دې معاشرې یوه برخه ده، د ژوند خپله حق لري. په دې معاشره کې ورته څوک هجرا وایي، څوک ورته خواجه سارا وایي او څوک ورته نرښځی وایي. چې د دوی په سر باندې یعنې څنګه اووه کسان د دوی په سر کې څنګه اووه کسان قتل شول او دوه پکې زخمیان شول. عزتمنو تاسو غواړئ چې پوه شئ نو زموږ دا ویډیو د سر تر اخره پورې ګورئ، تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي. او د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما دسه زموږ عمده چینل دسه سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو خواجه سارا نن سبا څه کار نشو کولی، نو خلک یې ودونو او بدونو او خوشحالو کې ګډوي، د دوی د ګډا نه خوندونه اخلي. او عزتمنو په ګډا باندې د چا زړه نه یخېږي. دغه شانته د دې خواجه سارا نه د غلط کار غوښتنه هم ترې نه کېږي. په اسلام کې هم دا کار هم حرام دی. خلک د دې هجاګانو نه یعنې د غلط کار غوښتنه کوي. دا کار زیات نه زیات په خیبر پښتونخوا کې ډېر زیات دی او خاص په پښتنو کې، ځکه عزتمنو چې په خیبر پښتونخوا کې د دوی آبادي ډېره زیاته ده. دوی کې دا شانته د دغه غلط کار نه ورته انکار ترې نه وکړي، نو خلک ورته د ډېرې غوسې نه په لارو کوڅو کې ورته کیني او ډزې پرې وکړي او ایسته قتل. د خلکو زړونه خوشحالوي، ډانسونه ورته کوي، د خلکو خوشحالو کې شریک وي، نو خلک ورته دومره په سپکه باندې ګوري. دغه خواجه د یو څو پیسو دپاره دغه ټول مشکلات په ځان باندې تېروي. دا کشانتې عزتمنو چې تاسو ته زه یو مثال درکوم، دغه په نږدو وختو کې یوه ګلپاڼه خواجه سارا دغه د شپې راتلله او خلکو ایسته قتل کړله. دغه شانتې عزتمنو نن دغه یوه واقعیت په کوواټ کې شوې ده چې د چاحت خواجه سارا په سر باندې اووه کسان قتل شوي دي او دوه پکې زخمن شوي دي. ځکه عزتمنو چې دوه خلاف پارټیان یې اوچتې شوي دي، یو به ویلی چې دا زما مخې ته ګډېږي او بل به ویلی دا دې زما مخې ته ګډ شي. او عزتمنو چې کمې پارټۍ به پرې زیاتې پیسې شیندلې، نو د چاحت خواجه سارا به د هغوی مخې ته ګډېدله. ځکه عزتمنو چې د خواجه سارا خپلو پیسو سره کار دی، چا سره څه کار نشته چې څوک ښه دي او کو بد. د دغې په بدله کې چاحت د یوې پارټۍ مخې ته به ګډېدله. ځکه عزتمنو چې د هغوی به پرې د 500 په ځای به پرې سلګونان شیندل، نو هغه بله خلاف پارټي راپاڅېدله او ډزې پکې وکړې. دغه ډزو کې اووه کسان مړه شوي دي او دوه پکې زخمیان دي. ځکه عزتمنو چې دې ته چې وکتل شي نو د حدود، ځکه عزتمنو دا ټول وجوهات یعنې د خواجه سارا په سر باندې وشو. نو زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره زموږ عمده چینل دسره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ. هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.